أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن زموږ موضوع ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لومبنۍ وحی د غار حرا کې د میلاوېدو نه پس خپل کور ته راتلل د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها تبه تسلی د هغې د طرفه او بیا د ورقه بن نوفل سره ملاقات. سیرت نگار لیکي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د جبریل امین ملاقات په غار حرا کې وشو او د سوره علق ابتدایي 15 آیاتونه ورته ورکړل، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې نه پس بیا خپل کور ته رالی او ډېر یخني پرې راغلې وه، په شدت سره یو خوب پرې راغلی و. بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها چې پیغمبر علیه السلام ته وکتل نو د الله رسول ورته فرمایي چې زملوني زملوني ما پټ کا. نو حضرت بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها په صادر واچو او پیغمبر علیه السلام لږ آرام وکړو. د آرام کېدو نفس چې کله پیغمبر علیه السلام را پاسېدو نو بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها ته تپوس وکړو چې څه حالت. پیغمبر علیه السلام ورته ټوله واقع بیان کړه. د هغې نه پس ورته بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها تسلي ورکړه او بیا یې خپل د تره زوی ورقه بن نوفل له بوتلو. ورقه بن نوفل ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول واقع او حالات بیان کړل. کله چې دا پیغمبر علیه السلام رودا د واقعات حالات ورقه بن نوفل واورېدل نو ورته وویلو چې دا کومه فرشته تاله راغلې ده نو دې ته زمونږ په اصطلاح کې په انجیل کې ناموس اکبر وایي، دا جبریل امین دی، دا به موسی علیه السلام له هم راتله. نو ته تا لپاره د مبارکي وي، ته د آخري زمانې پیغمبر یې او که الله تعالی ما ته هغه وخت وښیي کله چې به ستا قوم تا ته تکلیف رسي او بیا به تا د خپل وطن مکې نه وباسي نو زه به ستا برپور تعاون ستا سره برپور ملګرتیا کوم. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې آیا ما به زما قوم د دې وطن نه وباسي؟ دا ورته یو ناشنا خبره وه، ځکه چې د الله رسول د قوم مینې او محبت ته کتل نو دا یې وی چې ما به دوی څنګه دونه نفرت شروع کړي چې ما به د دې وطن نه وباسي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کور ته راتلل د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها کردار او بیا پیغمبر علیه السلام ورقه بن نوفل لتل او د هغه سره ملاقات او د خبرو اترونه چې زمونږ ته کوم رهنمایي میلاویږي، کوم اسباق او دروس میلاویږي، کوم واعظ او نصیحت میلاویږي، په هغې کې یو څو داري. نمبر 1، کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور ته راغلی نو په ده باندې ډېره سخته یخني وه، ډېره سخته خوب او یره وه، دا پې تاري شوې وه. نو د الله په رسول دا ولې تاري شوې وه؟ دا ځکه چې د الله رسول د دې قرآن د دروندوالي نه، د دې قرآن د عظمت نه خبر و او د دې الله تعالی چې ولته کوم وحي او کوم کلام ورکو، کوم ذمواري ورکړه نو د دغې ذموارۍ نه خبر و. ځکه الله تعالی په قرآن کې فرمایي ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. چې ما دا قرآن چې کوم دی دا ما غرونو ته پیش کو، ځمکو ته، اسمانونو ته مې پیش کو، خو دوی د دې د قبلولو نه معذرت وکړو او د دې نه ویریدل، خو انسان دا قبول کو. مطلب د قرآن دونه لوی عظمت دی چې د دې ته غرونه هم نه ټینګېږي، دې ته اسمانونه هم نه ټینګېږي، دې ته ځمکې هم نه ټینګېږي، د دې د عظمت د لویۍ او د بډایۍ نه یریږي. او الله په قرآن کې بل ځای فرمایي لو عرضنا الامانة على السماوات والارض ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله فرمایي کو د انسان په ځای ما دا کلام قرآن مجید په غرونو نازل کړی وي نو دا غرونه به دڼیا شوي وو، دا به زرې زرې شوي وو، دا به مات شوي وو. د دې دونه لوی عظمت دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قرآن د عظمت نه خبرو، د هغې د ذموارو نه خبرو، ځکه پې هغه یره او یخني او هیبت رالی.
ما او تا خو قرآن لولي او په موږ باندې دا قرآن هغه اثر نه کوي، نه را باندې هغه یره راولي، نه را باندې هغه خیبت راولي. د دې څه وجه کیدی شي؟ د دې باره کې قرآن مجید کې الله فرمایي چې مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، چې ما بني اسرائیل ته تورات ورکړو او هغه په عمل نه کوي، نو د هغه مثال په شانت د خرو، لکه په خر چې د کتابونه بار کړي هغه له فائدہ نه ورکوي، نو دغه سي هغه ته فائدہ نه ورکول. نو ما اوستا مثال هم دغه دی چې قرآن وایو، قرآن لولو، خو د قرآن د عظمت نه، د هغې د لویوالي نه، د هغې د بډایۍ نه یو خبر، نو ځکه په مونږ هغه اثر نه کوي، په مونږ هغه یره نه راولي، مونږ ته د خپلو ذمېوارو احساس نه کیږي. او نو د هغې باره کې الله فرمایي چې دغه سړی چې دا قرآن وایي، په قرآن پوهیږي، قرآن لولي، خو د دې د عظمت نه دی خبر، د دې د ذمېوارو نه دی خبر، نو د مثال د خر دی، کمثل الحمار يحمل اسفارا، چې د مثال د خر دی، په خر چې د کتابونه بار کړي، څنګه چې په خر یره او هیبت نه راځي، د ذمېوارو احساس نه راځي، دغه رنګې دغه انسان ته هم د دې احساس نه کیږي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله کور ته راغلی او د حالاتو کیفیتو، نو په دې ځای کې اوس د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها کردار شروع کیږي، کوم چې ډیر لوی اهم کردار دی، کوم چې مونږه مخکې ذکر کړو چې د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها انتخاب الله تعالی د خپل حبیب لپاره کړو. بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر علیه السلام حالات ته وګوري، نو تپوس ترې نه کوي چې سو دا ولې وشو، چا وکړل، څنګه وشول، کله وشول، دا تپوسونه نه کوي، خو ډایرکټ پیغمبر علیه السلام ورته وایي ما له صادر راکا، ما پټ کا. نو بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها هم هغسې کوي او هغه پټوي. په نن معاشره کې چې مونږ وګورو، کله چې یو خاوند پریشان حاله کور ته راننوځي، نو لومبنۍ ښځه تپوس کوي چې څه چل وشو، ولې وشو، چا وکړل. دغه زنانه کې دا صلاحیت نشته چې دا د دې خاوند یا د دې سړي تندي ته وګوري چې آیا دا سړی ستړی دی، دته د آرام ضرورت دی، کو دا سړی تږی دی، دته د اوبو ضرورت دی، کو دا سړی اوږی دی، دته د خوراک ضرورت دی، کو دا سړی ستړی دی، دته د آرام ضرورت دی، او کو دا سړی غصه دی. تندي کتل نشته، خو چې کله سړی کور ته راننوځي، نو دا ښځه خپله میم زرما دته شروع کی، خپلې فلسفې دته شروع کی، مسائل نور پیدا کی، په دې وجه د سړي ژوند برباد وي، دا کور ماحول برباد وي. نو زنانو له د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د دې کردار نه دا زده کړه کول پکار دي چې کله سړی کور ته راشي، نو لومبنې د زنانه له د سړي تندي ته کتل پکار دي، دغه پوزیشن فزیکل حالاتو ته، جسمانی حالاتو ته کتل پکار دي چې دې ټیم کې مال څه کول پکار دي، او زه د خپل سړی خاوند څرنګې دله سہولت ورکولی شم. بیا دویم ګورو چې کله د پیغمبر علیه السلام راپاسېدو، آرام یې وکړو، حالات یې ټیک شوي، نو بیا ترې تپوس کوي بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها چې څه وشو. نو په دې کې زنانو له دا پکار دي چې کله وګوري چې سړی د دې نارمل حالت ته رالی، د هغه پریشانی یا تکاوټ یا لوږه یا تنده یا ستړیوالی ختم شو، نو بیا د هغه سره خبره کول پکار دي چې تا ته څه مسله وه، ته وخت ډېر پریشانه وي. بیا چې موږ ګورو دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته خپل واقع بیاني چې دغسې جبریل امین راغلی او ماته وحي راکړه، ماته دا خبرې اترې وکړې، او زه یریږم هسې نه چې زه هلاک شمه، ماته نقصان راورسیږي. نو بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته دغه ټایم کې تسلي ورکړي، ورته وایي کلا والله ما يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام ته د هغه صفات ذکر کوي چې نه، تا به الله تعالی زما د قسم وي چې تا به الله تعالی هیڅکله نه ضایع کوي، ځکه ته د خپل خاندان خیال ساتي، د ضرورتمندو، د بېکسو، د حاجتمندو سره مدد کوي، د میلمه قدر کې، د حق ملګرتیا کې، تا به الله تعالی نه ضایع کوي. اوس د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د کردار ته په دې ټیم کې کتل پکار دي زنانو له، چې د خپل خاوند صفت کوي، هغه له ډاډګیرنه ورکوي، هغه له مرسته ورکوي. او دا زنانه نن سبا په سلو کې به مشکل یو زنانه هم نه پاتې کېږي، به مشکل چېرته یوه زنانه پیدا شي چې یا به د خپل خاوند ښه وي یا به د هغه صفت کوي. بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها لومبنې د خپل خاوند صفت کوي، تعریف کوي، دا خوالې بیانوي، هغه تسلي ورکوي، او بیا پیغمبر علیه السلام ته وایي چې تا به الله تعالی نه ضایع کوي. بله ورته پیغمبر علیه السلام ته داسې نه وایي چې او تا ته خو ډېره لویه مسله راله، ډېره مشکلات رالی، د کوره بار موزه، څوک به نقصان در ورسوي. لکه څرنګې چې نن سبا زنانه خپل خاوند ته وګوري چې هلته مشکلات پیښ شي،
نو ورته وی کور کې پټ شه، کور کې کینه، د کوره بار موزه، څوک ورته نقصان ورسي. هغه لږ یریدلي او دوی نور یری. نو د ښځې کردار دا دی چې دا د سړي ملا مضبوطوي، دا د سړي مرسته کوي، دا سړي له ډاډګیرنه ورکوي. کوم چې د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د دې کردار نه موږ ته څرګندېږي چې هغه د الله رسول نور نه یری، بلکې هغه له مرسته او ډاډګیرنه ورکوي. بل چې موږ د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د کردار ته ګورو، نو د پیغمبر علیه السلام خبره چې واورېده، نو دا داسې نه کوي چې د الله رسول په دغه ټیم کې چرته نجومي لبوزي، چرته پالګر لبوزي، چرته تعویزګر لبوزي، چرته بل چا لبوزي، یا د هغې وخت بت پرستو چرته پیشوا لبوزي چې یاره دته دا مسله راغلې ده او د ده ته څه کیدی شي. بلکې بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها یو زیرکه هوښیاره زنانه وه. هغې ته دا پته ولګېدله چې دا مسله د مذهب مسله ده. نو پیغمبر علیه السلام د خپل تره زوی ورقه بن نوفل لبوتلو. نو دا د زنانه په ژوند کې یو لوی کردار دی چې دې ته دا پته لګي، دا د یو قابل زنانه نښه دا ده چې دې ته دا پته لګي چې د دې د خاوند یا د دې د سړي مسله څه ده او د هغې حل څه دی. نو قابله هوښیاره ښځه هغه چې هغې ته د مسلو د حل پته او خاوند له مرسته او ملګرتیا ورکوي. نو بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د خپل خاوند رسول الله صلی الله علیه وسلم ورقه بن نوفل لبوتلو. ورقه بن نوفل چې کله د پیغمبر علیه السلام دا خبرې اترې او دا واقع او رودا دې واورېدل، نو ورته وایي چې دا کومه فرشته تاله راغلې وه، نو دې ته زموږ په انجیل کې ناموس اعظم وایي، ناموس اکبر وایي، حضرت جبرائیل علیه السلام وایي، او دا هغه فرشته وه کومه چې به موسی علیه السلام نه راتله او هغه ته به وحي راوړه. نو ته هم د الله تعالی اخري رسول یې او دا تا ته الله تعالی وحي درکړه، او هغه وخت کو چې الله تعالی ما ته وښیي کله چې به ستا دا قوم تا ته تکلیف در رسي، مصیبتونه در رسي او بیا به تا د دې وطن نه وباسي، کو چېرې زه په دغه وخت کې موجود یم نو ستا به بھرپور تعاون کوم. اوس د ورقه بن نوفل د دې خبرو کې ډېر لوی وعظ او نصیحت دی زموږ د عصر حاضر د مذهبي طبقې دپاره. ورقه بن نوفل دا وایي چې لومبني کار به دا خلک تا سره دا کوي چې تا ته به نقصان رسوي. یعنی کله چې ته د حق خبره شروع کې، د الله د دین خبره، یو عالم دین یو مذهبي پیشوا شروع کی، لومبنی مشکل به دته دا راځي چې د به خلک د پسې به خندا شروع کړي چې مړه تا ته وګوره او دې سر ته دې وګوره او دې کار ته دې وګوره، تو د دې د کار دپاره والله تعالی یوازې تو لیدلې، نو ستا به خلک سپکاوی کوي. نو عالم دین ته به لومبنی مسله دا راځي چې خلک به د سپکاوی شروع کړي، کوم چې د الله د رسول باره کې به خلکو ورته دا وي چې بس یو الله تو لیدلې وي چې تاله خپله وحي درکوله، خو دې به په دې باندې صبر کوي چې په دې مونشي نو بیا به دا خلک تا ته تکالیف در رسي. کوم چې پیغمبر علیه السلام به په کاڼو ویشتو، لاړې به پې کولې، ازغي به ورته په لاره کې خورول، نو چې کله ته د خلکو د تضحیک او د خندا پروا ونه ساتې، نو بیا به دا خلک تا ته نقصان در رسي، تکلیف به در رسي، مشکلات به در رسي، او چې په دې مونشي نو دا خلک به بیا ستا خاندان ته نقصان در رسي. لکه پیغمبر علیه السلام چې کله منې نه شو، نو ابو لهب خپلو زامنو عتبه او طیبه ته ووایي چې د لوریانو ته طلاق ورکړي. نو هغوی پیغمبر علیه السلام په خپلو لوریانو خفه کو او د هغه لوریانو ته طلاق ورکو. نو چې کله حق پرسته د دې خلکو په وس نه رسي، نو بیا به تا خاندان ته دا خلک نقصان در رسي، خو ته به پې بیا هم صبر کوې. چې بیا مو نشي نو دا خلک به تا وجني. لکه پیغمبر علیه السلام خلاف قریش راجمع شو، وی راځئ چې مړي کړو، نو دا خلک به تا وجني، ستا خلاف په سوشل بایکاټ کوي، څرنګه چې د پیغمبر خلاف دوی سوشل بایکاټ کړو او دی یوازې کړو 3 کالو پورې. نو دغه رنګې یو مذهبي پیشوا، یو عالم دین ته دام کیدی شي چې معاشره د ده نه کټ شي او ده ته وایي د سره خواله مه ورځې، یا د ده خلاف د قتل کوشش شروع کړي، یا یې مړ کړي، یا یې ووجني. نو دا هر څه ممکنه ده، دا ده ته پیش کیدی شي. بیا دا هم کولی شي چې کله یو سړی د الله دین بیاني، نو دا خلک به تا د وطن نه وباسي، لکه څرنګې چې پیغمبر علیه السلام د خلکو د وطن نه وباسو، د مکې نه وباسو، د خپل وطن نه. نو دغه مذهبي کس، دغه پیشوا ممکنه ده چې دی خلک د وطن نه وباسي. خلاصه د خبرو ده، کو یو مذهبي پیشوا، یو عالم یا یو مفتی یا یو عالم دین دا ګیله کوي د معاشرې نه چیرې دا خلک زما قدر نه کوي، زما عزت نه کوي، زما خبرې ته غوږ نه کیدي، ما ته نقصان او تکلیف را رسوي، نو دا خبرې د سیرت په دې رڼا کې وزن نه لري. ځکه چې کوم سړی حق پرست دی، دته به نقصان رسي، دته به تکلیف رسي، دته به مشکلات رشي، د باندې به هر ټیم د معاشرې د طرفه په تاسې نه ورېږي، نه به په د ګلو نه ورېږي، بلکې دته به تکالیف رسي. نو دی به څه کوي؟
د الله رسول دی ژوند ته مونږ وګورو، خلکو ول سپکاویم کو، خنداګانیم کولې، تکلیف هم رسو، خاندان ته ول تکلیف رسو، د وجلو کوشش یې مو کو، معاشرتي بایکاټ هم ورسره وکړو او د وطن نه هم بهر کو. خو د الله رسول به د خلکو ته دعاګانې کولې، چرته ورته بددعا نه ده کړې چې خدای تباه کړي، کورونه روان کړي، ځمکه پې الټه کړي، بلکې دې خلکو ته به دعا کول او دا به ویل چې دا خلک نه پوهیږي او چې کله دوی پوه شي بیا به دوی ماته تکلیف نه رارسوي. نو یو مذهبي کس له دا پکار دی چې دې د بددعایا نه ډرامه نه جوړي چې هر ټیم بددعایانې کوي، بلکې دله پکار دی چې د قوم او د وطن دپاره دعا کوي، د عوامو دپاره او د خلکو دپاره دعا کوي چې الله تعالی دوی سره د دین قدر پیدا کړي، د مذهبي تفقیق قدر پیدا کړي. دا ځکه چې الله تعالی د مذهبي خلکو له کم مقام په دنیا کې مقرر کړی دی چې د یو عالم دین خوب دا د عابد د ټول شپې د عبادت نه بهتر دی. او کم الله تعالی ورته دا ویلي چې العلماء ورثة الانبیاء، الله تعالی ورته د انبیاء ورثه ویلي، او په جنت کې چې کم لوی مقام دی لورکي نو د هغې وجه دا ده چې دی په دنیا کې لږ ستغې د خلکو اوري، لږ تکالیف او مشکلات به برداشت کوي، داسې نه چې په دې دنیا کې به هم دی په مزې تېري او په هغه دنیا کې به هم مزې تېري، بلکې چاله الله تعالی په دې دنیا کې ورکړي ډیره لویه خبره ده. خو که چاته تکالیف رسی نو د ورقه بن نوفل په دې خبرو کې زموږ دپاره دا واز دی چې کله انسان د دین کار شروع کوي نو دی به ذهني طور د خلکو کنځلو ته، د خلکو تکالیفو ته، خپل مرګ ته، د خپل خاندان نقصان ته، د وطن نه شړلو ته ځان تیار ساتي. او که دا نه کوي نو بیا د دین دا کار دا د هر سړي کار نه دی، بلکې دا د هغې سړي کار دی د چا چې بروسه او توکل په الله تعالی باندې. خلاصه د دې ټولو خبرو دا چې د پیغمبر علیه السلام د دې ژوند نه مونږ دا تیرو چې مونږ د الله تعالی کلام اورو چې دا په مونږ اثر کوي او د دې عظمت نه مونږ خبر یو. که مونږ ته نه یو خبر یا په مونږ اثر نه کوي نو د دې مثال داسې دی چې یو سړی په ګټر کې په سخاوالیو په ډیران کې ډک کې ناست وي یا د ډیران د پاسه ناست یو دله ته د عطرو بوتل ورکې نو په ده عطر نه لګي. نو دغه رنګې زمونږ او ستاسو دا سترګې د بدکارۍ او زینا نه ډکې دي، غوږونه د زینا نه د اورېدو نه ډک دي، ژبه د فحاشۍ نه ډکه ده، زړونه او سوچ ډک دي، خېټه د حرام او د غلاظت نه ډکه ده. نو دغه د انسان سترګې، غوږونه او ژبه او زړه او خېټې نه چې کله ګټر جوړ شي نو په ده باندې د الله تعالی دا لوی کلام بیا اثر نه کوي. د دې دپاره پاکوالي شرط دی، دې دپاره تقوا شرط ده چې کله ته د الله نه یریږي او د الله سره د مینې نو فستا هغې نه ستا سترګې پاکي، ستا غوږونه پاکي، ستا سوچ پاکي، ستا ژبه پاکي، ستا خېټه د حرامو نه پاکي، نو بیا به د قرآن د دې عظمت نه تو خبرېږي، د دې د آیتونو په تا باندې اثر کوي او د دې نه به تو اثر علي. د الله نه زموږ دا دعا ده چې موږ د دې قرآن د دغه نعمتونو نه خبر کړي، پاک او صفا ژوند راکړي او د الله د دین په لار کې چې موږ ته کوم تکالیف او مشکلات رسی په هغې باندې الله تعالی د صبر توفیق راکړي او الله تعالی نه د خپل دین کار والي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.